جی قدرمنو کتونکو امید لرم چې ټول به ښه جوړ امتیاز خان ادمخیل یم د دردمخیل نیوز نه د تاسو سره مخاطب یم قدرمنو موجود یم بی ایچ یو اخوروال کې د بی ایچ یو اخوروال چې کوم انچارج ده ډاکټر اشتیاق صاحب هره سره موجود ده د هغه نه موږ پوښتنه کوو چې کرونا وایرس دا څه شی پیلویږي څرنګې علامات یې څه شی دي علاج شته نشته ده احتیاطي تدابیر ورته څه پکار دي د ادارې لپاره د دردمخیل عوام دپاره اوسه پورې څه اقدامات شوي دي نو د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوو ډاکټر صاحب اول خو تا ډېره مهرباني د وخت راکول الله دې خلب آباد لره ډاکټر صاحب کرونا وایرس باندې لږ روشنایي واچو چې دا څه شی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني امتیاز ورورم کرونا وایرس د یو غټې فیملی وایرس سره تعلق ساتي چې دا په 2019 کې په چاینا ووهان سیټي کې شروع شو دا پخوانی وایرس دی خو اوس ډایګنوز شو په ووهان سیټي چاینا کې د دغه پته داسې ولګېده چې یو کور کې به چاته عام زکام وشو نو کور کې چې کوم نور خلک وو ټول به ترې ډېر زر متاثر شول او هغوی ته به هم دا وایرس زکام ټوخی او دا شروع شول نو بیا محاله کې خور شو نو دوی سوچ وکړو چې دا څه شی دی چې دومره زر خور شو نو دوه نه پاس پې کور شروع کړو او دغه یې ډایګنوز کړو چې دا چې کوم دی کرونا وایرس دی ټیک شو دا وایرس ښایي ناسنس دا دی چې ډېر ایزیلي ډېر اسان طریقې سره مړ کېږي صرف په صابون سره لاس وینځل نو سره هم دا وایرس ختمیږي او بعد داسې دی چې ډېر اسان او ډېر زر خورېږي دا یې غټ نقصان دی ټیک شوله بله خبره دا و چې دا وایرس چې کوم دی موږ ورته لګیو چې انکیوبیشن پیریډ بل دا چاینا نه شروع شو امریکې له ورسېدو ایټلي له ورسېدو سپین له ورسېدو ایران له ورسېدو ایون اخر چې پاکستان او د مونږ کې پی کې پورې را ورسېدو نو خطرناک ځکه دی ټیک شو ښه بل علامات چې کوم دي علامات داسې چې یو نی مریض دان کېدی شي چې هغه کې یو قسم علامات هم بل مریض دا کېدی شي چې هغه به وچ ټوخی وي تبه به وي زکام به وي مری به خرابه وي ټول بدن به خوږېږي او چې کوم دی بدن کې به سستي وي ټیک شوه دا ضروري نه و چې ټول به په یوه ټیم وي په دغه کې درې هم په یوه ټیم کېدی شي څلور هم په یوه ټیم کېدی شي ټیک شوله بله خبره دا تاسو سوال وکړو چې دا چې کوم دی خورېږي څرنګه خورېدو یې طریقه لکه داسې خورېږي چې یو ډراپلیټ انفیکشن ورته موږ ډراپلیټ دا چې کوم یو مریض دی دغه نه انفیکټ وي چاته دغه کرونا وایرس وي هغه چې یا پرنجه یا چای یا ټوخی هغه کې چې کوم د اوبو ذرات وي په دغو کې دا وایرس خورېږي دویم دا چې کوم سرفیسز دي که هغه ټیبل دی که هغه ډیسک دي که هغه سټیل دی په هر شي باندې چې د کوم کرونا وایرس مریض لاس یې ښایي بل کس په لاس کې ډېر اسانۍ سره دغه ته هغه کس ته هم کېږي بل چې کوم یو کس ته هغه ته کرونا وایرس دی او هغه یو ټیشو استعمال کړو بس هسې چېرته وغورځلو او ټیشو بل چا راواغستو د هغه نه هم دا خورېږي یا یو ماسک هغه استعمال کړو او ماسک ته ګذار کړو او بل چا راواغستو هغه استعمال کړو نو هغه نه هم دته دغه خورېږي بل دغه کې دا دي که نه چې دا کرونا وایرس په هوا کې هم داسې 3-4 ګنټو پوره پاتې کېږي کوم چې د کارډبورډ شو یا لرګي سرفیس وي په هغه باندې چې کوم دی 24 ګنټو پورې دا وي بیا چې سټیل شو یا پلاستیک شو په دغه باندې ایون 2-3 ورځو پورې پاتې کېدی شي علاج یې داسې دی چې صرف سیمپټومیټک سپورټ ورته موږ وایو چې کوم چاته څه مساله وي هغه علاج کوو لکه ټوخی دی ټوخي علاج وکړه مری خرابه او مری علاج وکړه تبه او تبې ګردی وله وکړه شربت وله وکړه صرف فلحال موږ دغه علاج کوو ډاکټر صاحب د مرګ خطره پکې څومره ده دغه وایرس کې دا هغه دی چې دغه کې تقریبا چې په 100 کې چې کوم دی 80% خلک په کورو کې په خپله ټیک شي 20% چې کوم پاتې شول دا 20% کې تقریبا داسې چې کوم خلک لکه چا چې مخکې نه بلډ پرشري شوګري وي یا یې سباندی وي یا یې عمر د 50-60 سال نه زیات وي زیات تر دغه ګروپ خلک پکې اسپتال لځي دا 20% کې بیا 2-3% چې کوم دی دغه سیریس کېږي ټیک شو لکه دا وایرس چې کوم دی د عام زکام نه ونسه د نمونیې پورې ځي او نمونیا هم هغه نمونیا چې سخته نمونیا چې ایون مرګ هم ترې کېدی شي نو 2-3% خلک چې کوم دی دا ترې مړه کېدی شي
ډاکټر صاحب د ردمخیل د عوامو لپاره اوسه پورې څه هسې اقدامات اوچت شوي دي هغې باندې هم لږه روشنایي واچوه. د ردمخیل عوامو لپاره یو خدای چې موږ 50 بیډډ کوارنټین هاسپټل په دا کالج درای کالج چې په دغه کې جوړ کړی دی په هغې کې موږ سره اے سی صاحب ایم پی اے صاحب دغو ټولو مرسته کړې وو. موږ خپل میډیکل ټیم هم پکې ښه ورځ او شپه لګیا دي. هغې کې به داسې مریضان چې کوم سسپیکټډ وي چې موږ پې شک وي چې یاره دته کرونا وایرس راغلی کیدای شي نو هغه مریضان موږ دلته دوايي هم سره شته 24 غنټې موږ سره سټاف هم موجود دي چې په هغې کې ډاکټر ډسپنسر ټیکنیشن ایلیجویز دا ټول پکې موجود دي. ټیک شو. بل دا دی چې دلته موږ سره امبولانس دی که موږ داسې یو مریض وي چې موږ کلل غواړو چې یاره دا یې آیسولیشن ضرورت دی. آیسولیشن لکه کوارنټین کې هغه مریضان موږ اچوو چې کوم سسپیکټډ وي موږ پې شک وي. آیسولیشن کې هغه مریضان موږ اچوو چې کوم باندې موږ هغه کنفرم وي. نو آیسولیشن دی موږ سره په سی ایچ هسپتال زرغونخیلو کې موږ آیسولیشن وارډ جوړ کړی دی. بل موږ سره د کې ډي اے د کوهاټ ډي ایچ کیو دغه کې آیسولیشن وارډونه هم دي او هغې ټیسټونه هم کوي. لکه دغه ټیسټونه دی چې یو موږ پی سی آر پکې کوو سواب واخلو نیزوفرنجیل سواب ورته یي هغه موږ ولګو پی سی آر له هغه ټیسټ ریزلټ. بل کیټونه یي چې هغه خو موږ ته فلحال لا میلاو شوي نه دي نو هغه ریپډ ټیسټونه په هغه ریپډ څرنګه چې هیپاټایټس ټایفاید او دا ټیسټونه پې موږ کوو ملیریا هغه ټایپ کیټونه دي په هغې باندې هم دغه ټیسټ کېږي. ډاکټر صاحب دا کوم ټیسټ چې کېږي دې ریزلټ سره ټایم کې راوځي دغه ریزلټ دی چې کوم دغه کیټونه یي دغه ریزلټ خو ډایرکټ ورکوي بس 15-20 منټ کې توله ریزلټ تیر کړي. کوم پی سی آر چې دی په هغه باندې بیا ورځي دی. او بل د اوسه پورې بل په سوشل میډیا باندې یو خبر چې دا گردش کوو او خلک ډېر چې دا پریشانه وو نو یا د اوسه پورې څه کیس دځای کې شوی دا راڅرګند شوی لکه شکر دی دره کوهاټ کې فلحال موږ سره یا کیس نشته دی. دغسې څه تبلیغیانو جومات راغلی و هغه دلته موږ یو ټیکنیشن راورغلی و هغه سسپیکټ کړی و هغه یې ځکه سسپیکټ کړی و چې هغه د سند نه راغلی و. نن سبا پاکستان کې سند داسې علاقه و چې هغه کې کرونا وایرس مریضان زیات دي نو هغې د واجدو هغه مریض لږ کوارنټین له راوستلی بیا موږ امبولانس کې هم لګلو ټیسټ هم ولا وکړو شکر الحمدلله ټیسټ یې نیګیټیو دی. نو دارې خلکو ته څه د هغه ضرور نشته ځکه چې هغه ټیسټ نیګیټیو دی نو فلحال داره کې داسې څه خطره یا مریض نشته چې موږ وایو چې تاسو څه ډول خبره یي. ټول نه ضروري شی پکې احتیاطي تدابیر دي. احتیاطي تدابیر کې ګوره اسلام موږ ته ویلي چې صفایي نصف ایمان دی. صفایي ټولو نه ضروري شی دی. صفایي کې څه شی بار بار لاس صابون سره وینځل. ټیک شوه. خپل کور کې د کومې صادرې دي څه شی کپړې زر زر بدلاوه. بهر نه چې څې ورځې بازار له نو زر زر په صابون سره لاس وینځه هینډ سینیټایزر ځان سره ساته هغه استعمالوه ماسک اچوه. بل چې کوم دی مړي ژوندي موږ له په دغه ټیم کې لږ باندېدل پکار دي ځکه چې دا شی په هفته 2 هفتې که موږ صرف په کورو کې ځان وساتلو غیر ضروري بهر ګرځېدل هم پرېښول. ایون هسپتال نه چې تاسو ډېره معمولي مساله یې مریض ما راوالو چې ډېره ایمرجنسي نه وي. ټیک شو. نو یو خو دا ګیدرینګ بل چې بازار لا څوم یو بل په منځ کې لږ کم از کم 1.5-2 میټره یا چې کوم دی ګیپ ساتو یو او د بل نه ځان لرې ساتو. بل د ځان سیلف کوارنټین مطلب په خپله ځان په یوه کمره کې بند ساتي او ماسک دی اچوي. ټیک شوله. بله خبره پکې دا و چې دا بهر ملګریو سره ګرځېدل راګرځېدل دا دې پکې بند شي. بل چې کوم یو مریض دی اخته ټوخی دی زکام دی نو اکثره که ماسک نه وي نو کم از کم یا ټیشو نه وي یا دسمال نه وي نو کم از کم په خپل دغه کپړه چې کومه څنګل دو په دغه باندې یا برنجی کوي یا ټوخی کوي نو په دغه باندې کم از کم کوي. یا که ټیشو چا سره یو ټیشو استعمالوي نو ټیشو یې صحیح طریقې سره یا ماسک چې استعمال کړی آی صحیح ډسپوز کوي په ډسټبین کې دی باقاعده اچوي ځکه چې دا ډسټبین کې واچوي کم از کم 24 غنټو کې دنه وایرس په خپله ختم شي. خبره دا و چې موږ پښتانه یو چې هیڅ هم نشته ایمان دی چې مضبوطي که نه نو دی ورته هیڅ هم نه نو ایمان خو شکر الحمدلله موږ مسلمان یو ټول ایمان مضبوط دی. او خبره دا و چې ایمان خو مضبوط دی بیا نورې بیمارۍ به موږ باندې راځي نو دا خبرې کړل نی پکار او احتیاط د ټولو نه ضروري دی. ډاکټر صاحب اخیری پوښتنه نه کوم سوشل میډیا باندې خلک چې دا خبر نه کنفرم کوي چونکې دا چې کوم هغه د تاسو ذمہوار خلک یو نه یا چې داسې خبر خورېږي تاسو سره څوک رابطه کوي سوشل میډیا که نه صرف کاپي پیسټ کوي هغو له سم تصویر کول غواړي. ګوره یو خدای چې دا داسې یو
وبا اوس راغلی او دا داسې و چې صرف د مونږ په علاقه کې نه دا انټرنیشنلي راغلی نو دغه سره خلک ډېر زیات انزایټي پینیک هغه کېدي نو نه یې په کار چې څوک داسې خبر بغیر د تصدیقه چې د سره بالکل تصدیق دی مونږ فوکل پرسن ډاکټر حامد دی مونږ سرجن صاحب رور دی هغه فوکل پرسن دی دا ټول هر څه ډیل کوي مونږ سره د کوهاټ نام پکې کسان دي مونږ چې کوم پارټنرز دي یونیسیف والا ډبلیو ایچ او والا دا ټول مونږ ورځې شپې والا چې لګیا یو نو مونږ ایون پرون د ډي سي طرف نه مونږ د ټریولر چې څومره داري لا په دا میاشت یو نیمه کې راغلي یا ټوله ډیټا یې راکړه مونږ هغې کسانه پسې فونه هم وکړو پسې ویرم راغلو مونږ چیکنګ کړل چې یاره دو ته اوس څه بیماري شته که نشته دی نو ټول شکر الحمدلله دره کې چې څومره بهر نه که عمرې نه وي که دوبۍ نه وي که سعودي نه څومره چې راغلي یا ټول کلیر دي نو دلته هسې لیدلي نیوز والا یې ځان له فیک آیډۍ جوړې کړي وي او هغه لګیا یي چې یاره دره کې هلته کیس راغی او دلته کیس راغی بل ځای ویډیو به شیر کړي او د هغې سره بیا کړي نو دا شی کم از کم نه یې په کار که مونږ له دا شی سیریس اخیستل په کار دي نه دا چې هسې پروپیګنډې کوو هسې چې کوم دی فیک غلط هغه پیلوو چې یاره دغه دلته هسې دی او دلته داسې بل دا حقیقت دی دا وایرس هم شته خلک هم ترې مړه شول ایټلي ډیټا به تاسو سره یي یا نه ما تاسو ته لږه وخت چې 2-3% خلک مري خو په ایټلي کې تقریبا چې 8% ترې مري هغه وجه صرف څه وه وجه صرف دا وه چې هغې حکومت او ډاکټرانو ورته اویرنس نه ویل خو دوی په ګاپ اخیستو او چې کله پکې خور شو اوس نو حکومت پوهېږي ځکه چې بله ورځ هغه مو وویل چې زمیني چې موږ سره څومره وسایل وه ټول موږ استعمال کړل نو اوس هم اسمان طرف ته مخ دی چې الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي نو موږ له هم دا سوچ په کار دی هر چا له بس چې کوم دی چې څومره څه هغه کړی شي خو صرف ضروري دی چې په خپلو کورو کې دی بغیر ضرورته ماره وځي که هغه هر قسم مړي ژوندي وروسته یې کوی شي دا چېرته ځي نه خو چې اورې د وبا نه موږ خلاص شو ډیره مننه قدرمنو دا و د موږ سره د بي ایچ یو انچارج ډاکټر اشتیاق صاحب چې د کرونا وایرس متعلق کې د موږ سره اظهار خیال وکړه کوم کتونکي دي هغو له به زه دا ریکویسټ وکړم چې یاره تاسو مهرباني وکړو چې کوم د فیک پیجونه دي هغې نه یو نیم خبر خورېږي نو هغې باندې هغه مه کوو یقین مه کوو ځکه چې بله ما سره ډېرو کسانو رابطه وشوه او انشاءالله مو چې دا د ذمهدارۍ مظاهره به کوو نو که داسې یوه نیمه خبر راسي تاسو د هیلت چې کوم هغه دي هغو سره تاسو رابطه نه کیږي نو په دا مو په چې کوم دا چینل د دې باندې د مو وټساپ نمبر شته او تاسو له بیا هم په وټساپ نمبر یې در کوو نو که داسې یو نیم خبر وي تاسو چې دا خبر کنفرم کول غواړو نو انشاءالله مو به اني ټایم تاسو له اویلیبل وو زه به دا سوال وکړم چې کوم د صحیح پیجونو والا دیم هغو هم دا ریکویسټ کوم چې یاره داسې هغه ما پیلوه چې هغې نه علاقې کې مایوسي پیلو شي بغیر تصدیقه خبر ما پیلوه مثبت هغه چې دا نن سبا رول ادا کو زه یم چې زیات خلک د دغې وجې متاثره کېږي چې د بیماري به یا هغه متاثره کوي یا نه خو د خواب د وجې باندې هغه ډېر زیات متاثره کېږي نو انشاءالله امید لرم چې کوم کتونکي دي دې باندې به چې دا د ډاکټر صاحب کومې خبرې وکړي دې باندې به عمل درآمد کوي خو زموږ چې څومره هم د تجزیې واورېدې د ډاکټرانو خبرې مو واورېدلې د هیلت سره چې کوم خلک ټچ دي د هغو خبرې مو واورېدلې د مرض چې کوم دا به مو په دغې ریساره وو چې زیات نه زیات مو د کور پورې محدود وو که نه خوارېږي به هم د مو نه ریساره وو به مو نو اوس د مو ژوند چې دا د الله په لاس کې ده خدا دا چې احتیاط او د مو د صحت ذمهداري دا د مو په لاس کې ده چې څومره مو د کور پورې محدود وو نو دا مرض به رایسارېږو چې څومره مو بار وځو نو دا مرض به خوارېږي زه یم چې انشاءالله مو امید لرو چې څرنګه د مو علاقه پاکه ده داسې به چې دا الحمدلله د مو علاقې خلک تعاون هم کوي خو مزید هم د انتظامیې سره چې دا تعاون وکړو او د یو مهذب شهري او یو د ښه انسان چې دا ثبوت ورکړو او انشاءالله امید ده چې الله پاک به مو نه خرابوي الله به د مو ملګرتیا کوي زه د نه اجازت غواړم په لوی الله مو سپارم د الله په امان وسلام